بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو، دا یو قدیم روایت وو چې هغه وخت سره سره وس رک شوی دی. د کلو خلقو کې دا روایت عام وو چې کله به د هغوی ورور یا پلار بازار ته تلو، چونکه فطرت سره د کائنات ښکلا او خندګانو سره خلق ډیر نږدې عادت وو. بازار ته تګ د هغوی په ژوند کې دا څه واقعي نه کم نه وو. نه چېرته په کال کې 2 کالو کې به چې د هغوی مشر بازار ته تله، نو لور به ورته ویل چې بابا ما ته بنګړي راوړې، ښځې به ورته ویل چې ما ته به چادر راوړې چې په هغه کې سرې او سپینې او زیړې لیکې وي. او دغه معروضات او فرمایش به د هغه د زوی، د هغه د ورېرې او د خورزې هم وو. دې لپاره چې زمونږ دا فرمایشونه زمونږ مشر رور نه، لالا نه، پلار نه هیر نشي، هغوی به ورته په زیړ، سره او سپین تار ګوتې وتړلې، او په دې طریقې باندې کله چې هغوی بازار کې ګرځېده، د کور خریداري به کوله، نو هغو ته به ناڅاپه رایاد شول چې خورزې ته دا شی راوړل دي، بچي ته دا راوړل دي، ښځې ته دا راوړل دي. عزیزانو، دا زه ځکه وایم چې به حیثیت مسلمان اسلامی احکامات، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعمال، فرمودات، د وحی نزول او په خپله د اسلام تاریخ جغرافیایي حواله سره خطو سره تړلی دی، شهرونو سره، ښارونو سره تړلی دی، کلو سره تړلی دی، چې د هغه په کتو باندې مونږ ته هغه تاریخ را ژوندی شي. دا ټول احکامات او فرمودات بل طرف ته د زمانې شب و روز میاشتو سره تړلی دي. کله چې هغه میاشت راځي، نو مونږ ته هغه د احکاماتو یادګیرنه وشي، هغه د فرموداتو یادګیرنه وشي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې که تاسو یو قوم غلام جوړول غواړئ، نو هغه خپل تاریخ نه بې خبره کې. علماء امت ځکه متفقه طور پر دا خبره ذکر کړې ده چې که ټول مسلمانان په یو ځل باندې اسلامي تاریخ هیر کی، دا به ټول ګناهګار وي. عزیزانو، دا کانې موږ او تاسو سره بیا داسې وشولې چې زموږ ژوند خپل تاریخ نه کټ شول. نن که زه تاسو نه تپوس کوم چې د رجب څه معنا ده، نه تاسو لپاره دا یو د 10 نمبرو امتحاني سوال دی. که زه دا تپوس کوم چې د اسلامي میاشتو نومونه راته ووایه، نه دا تاسو لپاره یو امتحاني سوال دی. د رجب اهمیت، فضیلت، پس منظر، پیش منظر څه دی، دا یو تاسو موږ لپاره یو مستقل سوال دی. عزیزانو، نن موږ بلا شبه د رجب د میاشت حواله سره د یو خصوصي پروګرام سره ځکه ستاسو په مخ کې حاضر یو، چونکې خصوصي پروګرام دی، نو زمونږ دا رنګ ترنګ به تاسو ته په دې پروګرام کې ښکاري. کله چې موږ د رجب ذکر کوو، نو عزیزانو موږ چرته هم د معراج سلسله نشو پرېښودی. د معراج ذکر سره رجب او د رجب ذکر سره معراج تړلی دی. یقینا په دې موضوع باندې زمونږ ډاکټر معراج الاسلام نه زیات ښه تاثرات د بل چا نشو کېدلی. دو ته موږ دعوت ورکړی دی. ډاکټر معراج الاسلام ضیا صاحب دا پروفیسر دی، ډاکټر دی، ډایرکټر دی د انسټیټیوټ آف اسلامک اینڈ عربک سټډیز پېښور یونیورسټي، او یقینا دانشورانو، ادیبانو، سکالرانو او علما لپاره د دو نوم، د دو خبري، د دو شکل او صورت څه نوی نه دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. الله په خیر، الله خوشاله سي. مهرباني. عزیزانو، کله چې موږ د معراج ذکر کوو، نو معراج سره سره د مونځ
تذکره تړلې ده منځ چې ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. دا کیفیت عزیزانو دا منځ سره تړلې وي. خود تصوف د طریقت دا سلسله توجه فیض برکت مشق تربیت او ریاض سره تړلې وي. بحیثیت مسلمان دا ریاض دا تربیت او دا مشق ساینسی انداز سره ثابتول دا پخپله د موجوده زمانه د جبی او د انداز تفهیم یو روایت دی. دی لپاره چې دین اسلام منګ حقیقی معنو کی یو طرف ته د تصوف او د طریقت هغه ریاض په تناظر کې و پیژنو، نه بل طرف ته هغه ساینسي اړخ هم ورسره وي. زمونږ ډېر خوږ ملګری زمونږ ورسره ډېر دوستانه مراسم دي. ډاکټر ریاض احمد شاه صاحب دې حوالې سره موږ رابللی دی. ما ته یاد دي دوستانو 2 کاله مخکې ما دونه تپوس کړی و چې تاسو دا راته ووایئ چې دې لپاره چې زه تاسو سره چېرته هم په هسپتال کې میلاو نه شم څه فرموله راته وښیئ چې زه صحتمن وم. نو دو ما ته وخندل او بیا وویل چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د خوراک سکاک حوالې سره 15 حدیثونه درته وایم، ته ورباندې عمل کوه چېرته به ما ته هسپتال ته رانه شي. نو عزیزانو اسلامي حوالې سره دوی د طب مطالعه هم دا دومره تړلي کوي چې باقاعده دا د دې یو خصوصي مطالعه دی. کله چې د دنیا چکر لګوي نو دې سره سره دا د طب په دنیا کې د اسلام یو نماینده او د ترجمان په حیث باندې مختلف کانفرنسونو کې شرکت کوي. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. السلام علیکم. عزیزانو زمونږ په دې پروګرام کې موږ سره ښایسته ښایسته شرکا هم موجود دي. یقینا د سرین په سترګه باندې د هغوی تاسو نظاره کوئ. دې لپاره چې زموږ دا پروګرام تاسو ته ډېر زیات ساینسي او ډېر زیات فلسفیانه نشي او تاسو بور نه کی. زموږ په دې پروګرام کې به وقفې سره څه خواږه مېلمانه د نعت دنیا سره تعلق لرونکي کله چې د هغوی نوم مخې ته راځي نو زما په ذهن کې ناڅاپه یو خطاب د هغوی لپاره حاضر شي. هغه دا د نعت د دنیا شهزاد محمد شهزاد مجید صاحب او د هغوی چونکې د دو نعت اکیډمي دا او د دو بشمیره طلبا هم دی حوالې سره دوی نه مشق او ریاض کوي. نه د دوی مرګري امید اختر آصف خان او محمد یاسین به هم موږ سره نعتیه سلسلې کې وقفن او وقتن فوقتن په منځ کې شامل وي. امید لرم چې تاسو به د سپیشل پروګرام کې د رجب پس منظر پس منظر اهمیت او د فضیلت زده کړې لپاره موږ سره اوسئ. ډاکټر صاحب اول سوال زه تاسو نه کوم. لکه څنګه په شروع کې ما جړا وکړله چې موږ به حیثیت مسلمان هغه د خپل تاریخ نه کټ کیږو او د خپل تاریخ نه د کټ کېدو یو عام روایت دا هم دی چې اسلامي حوالې سره موږ هغه د میاشتو اهمیت نه بېخبر یو. یو مسلمان دپاره د اسلامي میاشتو نه واقفیت او آګهي دا څومره ضروري ده او د دې څه فایده ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مفتي صاحب ډېره ډېره مننه او تاسو ډېره مهرباني چې تاسو خیبر ټلویزیون په دې یو اهم پروګرام کې ماته د شرکت دعوت راکړو. زما دپاره اعزاز دی. یقینا وخت ډېر قیمتي دی که هغه هر یو وخت دی. الله پاک د دنیا پیدا کړې ده د یو مقرر وخته پورې. موږ به دلته کې یو مقرر وخته پورې یو، بیا به زموږ سفري، بیا به آخرت ته ځو. د وخت په قرآني تصور په حواله زه صرف یو آیت کریمه دی هغې ته اشاره کوم. الله پاک فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. د میاشتو نیټه د الله په کتاب کې 12 میاشتې دي او په هغې کې 4 میاشتې حرمت ولري. اوس دا 12 میاشتې دنیا کې چې کله موږ انساني تاریخ ګورو دا میاشتې خلقو راغونډې کړي دي. دې ته بیا نن سبا جدید اصطلاح کې موږ کیلنډر وایو. د کیلنډر اجرا چینیانو ډېر پخوا کړې وه، بیا هندوستانیانو کړې وه. د قدیم رومن خپل یو سیستم و
د ایرانیانو خپل یو نظام و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړو د هغې نه وړاندې دا میاشتې موجود وي. دا د عربو خپل کلچر و، قدیمي کلچر و. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعده، ذی الحجه. دا 12 میاشتې دي. وخت د انسان دپاره ټول قیمتي دی. بالکل. ځکه چې د وخت به زموږ نه تپوسونه کېږي. زه صرف یو حوالې سره وایم چې الله پاک فرمایي چې 12 میاشتې ما پیدا کړي او په دې کې 4 میاشتې د حرمت والا دي. صحیح. اسلام کې د اسلامي کلندر باندې ځان پوهه کول ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې د هغې تعلق د عباداتو سره دی. او قرآن کې ځای په ځای موږ ته الله پاک فرمایي چې صحابه کرامو به تپوسونه کول یا نورو خلقو چې یسألونک عن الاهله، دوی ستاسو نه د سپوږمو په باره کې تپوس کې. اهله د هلال جمع ده. هلال هغه سپوږمۍ ته وایي کومه چې نوې نوې راوخیږي، هغې ته هلال وایي. او عربی کې د دې ټکي مطلب دا دی چې ماشوم کله دنیا ته تشریف راوړي او دې کومه لومبنۍ چغه وایي که نه، نو عربی کې بیا عرب وایي چې اهل الصبي، ماشوم لومبنۍ چغه والا. نو د هلال ته هلال ځکه وایي چې څوک یې وایي نو هغه وایي هغه د سپوږمۍ د اشاره ورسره مو کوي، هغه د سپوږمۍ ده. نو الله پاک وایي چې دوی ستاسو نه د سپوږمو په باره کې تپوس وکړي. نو قل هي مواقیت للناس للحج، دې ته ووایه چې دا د حج دپاره خدای پاک پیدا کړي دی. اوس ګوره د وخت خپل اهمیت دی، د میاشتو خپل اهمیت دی، خو زمونږ رب کریم د دې میاشتو تعلق د هغه عباداتو سره، زمونږ د اسلام هغه شاعرو سره جوړي کوم چې د کومه په وجه چې موږ مسلمانان اوس حج د هغې تقدیس، د هغې تحریم، بیا د مسلمانانو دپاره د هغې اهمیت. قل هي مواقیت للناس والحج، موږ وختونه معلومو او بیا د حج میاشتې دي. دغه رنګې د هجرت نه پس دا آغاز حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه کو چې دا موږ هجره کیلنډر ورته وایو. نو موږ د اسلام یو ډیر عظیم تاریخ دی. که موږ په دې میاشتو باندې نه پوهېږو نو یقینا موږ به د دې خبرې نه بې خبره یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه وړاندې په مدینه کې په کم کم وخت باندې کم کم کارونه کړو. د وخت اهمیت ضروري. موږ پښتو کې وایو که نه چې اختر تیر شي نو نکریزې په دیوالو تپه. اوس مونځ په موږ باندې په وخت باندې فرض دی چې وخت نه تیر شي نو بیا په الله پاک څه کیږي، ځکه چې د الله پاک ته د عبودیت یا د بندګۍ او مظاهرې ډېرې خبرې کېدی شي په دې موضوع باندې. خو زه به راشم اوس د رجب په حواله باندې. بالکل چې د دې اهمیت او چې د رجب اهمیت دا دی چې دا هغه 4 میاشتو کې یوه دا کم کې چې الله پاک قتل او جنگ و جدال حرام کړی دی. د دې لپاره دا فضیلت کافي دی. صحیح. او د دې په باره کې قرآن مجید کې لیکلي دي دا 4 حرام میاشتې نورې کمې کمې دي. رجب نه علاوه بله ذوالقعده ده، بله ذوالحجه ده، محرم دی. دا 3 میاشتې دي. دا د الله په کتاب کې دا حرمت والا میاشتې دي. حرمت والا میاشتې دي ته چې دا په جاهلیت کې هم داسې به وو چې عرب به یو خپلو سره به یو صلح، یو فایربندي به یې کړې وه چې یاره په دې 4 میاشتو کې به مونږ چاته یو بل ته څه نه وایو، په دې کې به مکمل امن وي. بیا په دې کې چې کومه قبیله به روانه وه نو هغې به بیا روانۍ شروع کړو. هغه روانۍ به دا و چې دشمن قبیلې ته به خپل پلانینګ وکړه ټیک ټاک، او وی به چې یاره دی باسم به خبرې دی به وي چې دا رجب دی یا ذوالقعده ده یا ذوالحجه ده، راځه ور به شو پې قتل و غارت به وکړو او موږ به بیا دا رجب په بله میاشت کې منع وکړو. دا د هغې یو رسم و، دې ته نسیء وایي. نسیء قرآن کې د دې ذکر راغلی دی چې انما النسیء زیادة فی الکفر، چې تا دشمن به خبره دی الله پاک درته ویلی دی چې دې میاشت کې به ته روانې نه کوې او ته وایې چې نه دا داسې ده چې اوس موږ رمضان په ګرمۍ کې راځي او موږ وایو چې یاره موږ به رمضان په دسمبر کې منع وکړو. داسې خو نه کېږي که نه، د وخت خپل اهمیت دی. د دې 4 میاشتو په باره کې الله پاک لیکي قرآن مجید کې فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې کې به تاسو په ځان باندې ظلم نه کوئ. چې کوم وخت محترمي په هغې کې
د ثواب د کار یقینا ثواب زیاتې خو د ګناه د کار بیا ګناه هم زیاتوي. بالکل بالکل. نو زما په خیال باندې زه هغه نور فضایل وغیره کې نه ځم، خو د دې نه غټ اهمیت نشته دی چې دا په حرامو میاشتو کې یو میاشت ده. بیا دا ده چې د حرامو میاشتو په باره کې خصوصي طور په دې کې امن و امان پکار دی، د فساد نه اجتناب پکار دی. او بیا دې سره کومه چې د معراج واقعه تړلې کوم چې بس تاسو بالکل هغه طرف ته موږ راځو، هغې طرف ته به انشاءالله بالکل موږ ته دا اندازه ولګېدله چې د تاریخ نه د واقفیت څه فایده ده او دې سره سره د رجب د میاشتې څه اهمیت دی. ډاکټر صاحب تاسو یو دنیا کتلې ده، تاسو تعلیم هم باید حاصل کړی دی، خو دینه باوجود د تاسو دین اسلام سره یو خاص شغف دی. اوس لکه څنګه ډاکټر صاحب وفرمایل چې زمانه جاهلیت کې عربو د جنگ خوند نه خبرو، دې لپاره چې د امن خوند نه هم خبر شي دین اسلام د هغوی مشق دې حوالې سره وکړلو چې په یو څو میاشتو کې تاسو جنگ مه کوئ چې تاسو هغه د امن خوند نه هم خبر شي. بهر دنیا کې کله چې تاسو مختلف کانفرنسونو کې شرکت کوئ او د دنیا مختلفي فلسفې هغوی زیر بحث راولي، مختلف مفکرینو سره تاسو ملاویږئ، ستاسو احساسات او کیفیات څه وي؟ دین اسلام سره مینه محبت نور زیات شي او که ته دا ګمان کوې چې د ترقی یافته دنیا کې زمونږ دین اسلام د یو خوب دی او د دې څه حقیقي تعبیر نشته دی او ستاسو پړه کې څه شکوک او شبهات پیدا کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مهرباني. دا یو ډېره ښه موقع ده چې موږ د خیبر چینل په وسادت سره عوام سره او خپل ملګرو وروڼو خویندو سره خپل خیالاتو اظهار کولی شو. نو تاسو خو زمونږ ښه ډېر وروڼه خویندې چې کوم ته چې نن سبا یو ډېر لوی لفظ استعمالیږي میډیا، نو چې کومه میډیا ده چې کوم د رسایۍ ذریعه ده او نن سبا مونږ د خپل خیالات او د علم او د ارث هغه تبادله یې په دې کوو. نو بیا خو تاسو دا ګورئ چې دا په خپله نور مذهبونو والا دا وایي او خاص کر عیسائی مذهب والا دا وایي چې دا د ټولو نه په انګلش کې هغې داسې وایي چې د فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، سب سے تیزی سے پھیلنے والا اور پسند کیا جانے والا، دا ټولو نه تیزۍ کې خوښېدونکي مذهب دی. او د نورو داسې به داسې واقعات به ونه دی په دنیا کې چې د نورو مذهبونو نه به نور مذهب ته څوک لاړ شي، خو د نورو مذهبونو نه اسلام ته هغه سلسله داسې مستقله ده او داسې یو زبردست لکه د آبشار یو روان آبشار په شانتې نه وچېدو والا آبشار په شانتې هغه سلسله جاري ده. لکه داسې به تاسو څوک هم ونه لرئ چې څوک به وایي چې د عیسائی نه هندو شو یا د هندو نه عیسائی شو، خو تاسو به دا هر وخت یې واورئ چې د هندو نه مسلمان شو، د عیسایت نه مسلمان شو، د بودھ مت نه مسلمان شو. دا خبرې مونږ هلته ګورو چې کله مونږ بار تللي یو مونږ کتلي دي نو هغې محسوسېږي چې دې زړه کې زموږ نه ښه ډېر متاثره دي. لکه زموږ هر یو مونځ ته یو تیاري، زموږ د صفایي دا خو مونږ ته एकदम محسوس شي چې لکه دوی خپل ټول عبادتګانو ته چې نور څومره مذهبونه والا ځي هغې هغه تیاری نه کوي چې کوم مونږ کوو. صحیح. دغه شانتې بیا اوس لکه زه داسې یو خاص مذهب والا نه خفه کول غواړم، خو لکه اوس چې یو مذهب والا دی هغه په خپل طور باندې خو هغه د خپل مذهب سره هغه تعلق شته، خو هغې چې څنګه مونږ چې څنګه جومات ته په منډه روان یو نو داسې خو هغې خپل نور مذهبي یا ګرځې ته یا مندر ته دغه ته نه ځي، هغه ولوله او شغف نه ښکاري. جی چې مونږ به کله خپل سفر کې لکه اوس امریکا کې به مونږ هغې ته وویل چې لږ بس ودروئ، نو بیا به مونږ ته د قبلې لږ پرابلم و چې کله به بس ډېر زیات بار و نو مونږ به یې ته ووایو چې مونږ ته مشرق وښایئ او مغرب، هغې کې به مونږ د خپل قبلې تعین وکړو نو هغه ټول بس به لکه هغې به مونږ ته یو خو به بس به یې مودرولو ځای به هم ډېر روان ویجاړو، بیا به یې مونږ ته ډېر په رسپیکټ لکه هغه دوران کې به چا دا نه وي چې دا څه مصیبت دی، مونږ به خپل مونځ ادا کوو. نو دا ستاسو هغه خبرې نه زه واپس راځم چې دا خو مونږ نورم خپل مذهب سره نږدې کوي او یو اندروني فخر غوندې محسوسېږي چې دا زه دې کې نور ولې نه خپل ځان محو کوم
نور ولې نه دې کې دننه نوزم د دې فلسفې ته ماشاءالله. نو کوم مانس کمیم پاتې شي نو پکای ځا کمی پورا کم دا خو هر وخت په هغه سفر کې احساسي ډېر. لکه اوس حلال او حرام خوراک ته وګوره نو مونږ چې په ملیشیا کې د دې نورو مذهبونو کوم څیزونو کدل چې هغې څه خوري صحیح. د تایلند یو قبیله ده هغې چمګادر خوري نو هغې او هغه هم هغې یو کړي ته ژوندې غورځوي نو تاسو ماته تاسو ووایئ چې هغه کو یو بل مذهب والا مو ګوري نو هغه به دا تاسو نه کړي چې ژوندې څنګه تاسو ګرم تیلو ته یو څیز غورځوئ صحیح صحیح. او زمونږ د دې د حلالو هغه طریقه هغه احترام بیا د هغې یو صفایي نو هغې په خپله د یو ډېر هغه بل سړي متاثر کن چې ورته وایي هغه چې زمونږ الحمدلله مذهب دی او موږ په دې ډېر شکر دی فخر کوو. عزیزانو تاسو اندازه ولګئ زموږ موضوع اگر چې دا رجب معراج دی خو دینه باوجود کومه چې مجموعي توګه باندې تاسو ته موږ کوم یو سبق وړاندې کول غواړو هغه دا چې یقین وساته د جدیدیت په نوم باندې ته چې څومره هم د خپل جسم او د لباس لوبي وکې او که څومره هم ته په کږې خولې باندې انګریزي ووایې یاد وساتې کله چې ته مطالعه کامله وکې تحقیق وکې او کله چې ستا د ضمیر او د فطرت آواز راژوندی شي نو ټول نه اولنی ټکی چې تا ته ښکاري هغه به د الف اسلام ښکاري. نو دوستانو دا یو مثال تاسو ته موږ درکو چې تاسو دنیا به ډېره کمه کتلې وي ما اورېدونکو کې ډېر کمو کسانو به دنیا کتلې وي او زموږ اورېدونکو کې به ډېر کم کسان دومره زیات تعلیم یافته وي خو هغه نه باوجود د دو د زړه هغه احساسات ما تاسو ته وړاندې کړل چې دو اسلام حوالې سره څه تاثرات دي وخت سره سره د دو الله او د رسول احکاماتو باندې څنګه هغه ایمان کامل کیږي. عزیزانو زموږ به د دواړو مرګرو نه استفاده جاری وي ساینسي حوالې سره هم چې کوم سوالات زموږ د جدید تعلیم یافته طبقې په ذهنونو کې پیدا کیږي او یقینا شرعي تاریخي فقهي حوالې سره هم د رجب هغه دایره کار به موږ متعین کوو خو په دې موقع باندې لکه څنګه په تمهید کې ما وعده کړې وه چې موږ به وقفې سره نعت هم اورو نو ځکه به زه دعوت ورکوم خپل خوږ ملګري محمد شهزاد مجید ته چې هغه موږ ته یو ښایسته کلام وړاندې کړي. اوخ کے دے دل پیالو کے یو ستر جانانا اوخ کے دے دل پیالو کے یو ستر جانانا سوزاما پور دہیجر تنگ یما بے شانا سوزاما پور دہیجر تنگ یما بے شانا اوخ کے دیدن پیالوں کے یوں سائے نسیمت اوخ کے دیدن پیالوں کے یوں سائے نسیمت عرض مکڑا سلام ورتا پڈیر دباؤ مینت عرض مکڑا سلام ورتا پڈیر دباؤ مینت حسن دے رسولہ زڑ گیڑے دے زمانہ حسن دے رسولہ زڑ گیڑے دے زمانہ سوزاما پور دہیجر تنگ یما بے شانہ سوزاما پور دہیجر تنگ یما بے شانہ ستا پھیرا کی میں زڑ گئے گولا کباب شلو کباب شلو ستا پھیرا کی میں زڑ گئے گولا کباب شلو ہوں میں رازان تغال میں خودے گوڈیر خراب شلو او میں رازان تغال میں خودے گوڈیر خراب شلو کلا میں رباب شے
पमाखिर ज़माना कलाम बशे पमाखिर ज़माना स्वज़ामा पौर दहीजर तंग यमा बेशाना स्वज़ामा पौर दहीजर तंग यमा बेशाना ओह के दादी दल प्यालो के यो सतर जाना ना ओह के दादी दल प्यालो के यो सतर जाना ना स्वज़ामा पौर दहीजर तंग यमा बेशाना स्वज़ामा पौर दहीजर तंग यमा बेशाना तल पजड़े वरी गिदा इजाज लारे कुसी जमा तल पजड़े वरी गिदा इजाज लारे कुसी जमा संगब शीहिरिस्ता हरम मुनारे जमा संगब शीहिरिस्ता हरम मुनारे जमा नलरम वजर चिपा हवा दर्शम सुल्ताना नलरम वजर चिपा हवा दर्शम सुल्ताना स्वज़ामा पौर दहीजर तंग यमा बेशाना स्वज़ामा पौर दहीजर तंग यमा बेशाना ओह के दादी दल प्यालो के ओ सतर जाना ना ओह के दादी दल प्यालो के ओ सतर जाना ना स्वज़ामा पौर दहीजर तंग यमा बेशाना स्वज़ामा पौर दहीजर तंग यमा बेशाना। माशाअल्लाह ډېره مهرباني स्वज़मा په اور د هجر تنگ یما बेशाना عزیزانو په دې موقع چې شهزاد مجید د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې دا کلمات ادا کوو او د روزه اقدس حواله سره هغوی د جذباتو منظوم اظهار کوو نو ما کتل چې زمونږ مخامخ د کومې شمې بلې دي فروزان دي نه په دې کې یو څو پتنګان راغلل وسوځېدل پکې ما چانه تپوس کړی و چې د دې څه وجه ده د دو سترګې شته سوځي هغه نه باوجود داسې ولې کوي نو ما ته جواب چا راکړل چې اصل کې د دې رڼا په مقابلې کې تیاره دو ته زیات ښکاري نه د دو خیال دا وي چې دا مونږ په تیاري کې یو او رڼا طرف ته د تګ کړکۍ دا دی نه دو په د سپینه کې ځکه ځان ورغورځوي عزیزانو د الله او د رسول د انواراتو تجلیاتو د فیوز او د برکاتو چې کومه رڼا ده هغه رڼا د قرآن او د حدیث په شکل کې موږ او تاسو ته بله ده هدل للناس خدا دی چې د جسم او د روح په مقابلې کې به موږ لږ د قرباني په اور باندې ځان سوځوو ډاکټر صاحب تاسو طرف ته راځم د رجب حوالې سره چې کله موږ ذکر کوو نه لا محاله موږ واقع معراج طرف ته راځو د دې کوم حد پورې حقیقت دی چې دا واقع معراج دا رجب سره تړلې ده او دا واقعه څه ده ایکچولي د تاریخ کتابونه چې موږ ګورو اوریجنل سورسز چې څه ته موږ وایو هغې کې دا خو حقیقت دی چې الله پاک خپل آخري نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم معراج ته بللو صحیح اوس دا واقعه په 27 رجب شو او که نه وشوې دې سلسله کې تاریخي کتابونو کې تقریبا 3 قسمه روایت موږ ته ملایږي اول خو میاشتې په حواله د رجب نه هټ کې موږ ته ربیع الاول میاشت هم ملایږي
محرم میاشت ذکر هم شته چې دا د محرم د میاشتې تاریخ او بعضې روایتو کې د دې چې دا د ربیع الاول د میاشتې تاریخ او بعضې کې د رمضان یو روایت کې تذکر هم شته. خو بهرحال تر کومې پورې چې د معراج د واقع تعلق دی نو دا یو مسلمه حقیقت دی. صحیح. په دې کې بیا بعضې خلک بعضې علما اختلاف کوي چې یاره دا معراج جسمانی و که روحاني و. جسمانی د روحاني نه مطلب دا دی چې رسول الله اسلام سره د جسم الله پاک بړه اوچت کړو او که نه په خوب کې معراج کړو. صحیح. که خوب کې موږ هر ځای ته لاړ شو که نه. صحیح. نو په دې باره کې د ټولو نه صحیح او اصوب رایه دا ده چې دا جسمانی معراج و. ځکه که چېرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوه کولې نو بیا مشرکین مکه ولې دومره بلوه کېده؟ خوب کې خو هر څه شي هر څه ویلي که نه وایي څوک اعتراض نه کوي. خو هغې چې دومره اعتراض کوو وایي چې یاره دا راشه بیا خاص کر ابوجهل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته راشه ملګری د عجیبه عجیبه خبرې کوي چې بېګا داسې چل شو چې زه د شپې لړم او بیا راغلم او مسجد اقصی ته لړم بیت المقدس ته او بیا چې کوم د اسمانونو سیل مو کو. نو یقینا دا یو حقیقت دی او سوره اسراء او د سوره نجم ابتدایي آیتونه په قرآن مجید کې د دې حقیقت عکاسي کوي. الله پاک فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. د دې آیت کریمه مطلب دا دی چې پاک د هغه ذات چا چې خپل بنده بوتو د شپې په یو حصه کې د مسجد حرام نه هغه لرې جومات ته مسجد اقصی اقصی لرې ته وي مراد ته بیت المقدس دی او چې د کمې غیر چاپیره الله پاک فرمایي ما په هغه غیر چاپیره علاقو کې برکت اچولی دی او بیا ما د دې دپاره بوته چې زه دوی ته خپلې نښې وښیم. یقینا الله پاک سمیع او بصیر دی. صحیح. دا آیت کریمه د معراج حقیقت بیانوي. دا واقعه کله شوې وه یعنې د نبوت په 2م کال شوې وه. په دې کې هم 3-4 قسمه روایت دي. خو یو قول پکې دا هم دی چې دا د نبوت دا په 10م کال شوې وه. څوک وایي چې په 5م کال شوې وه. معراج یو داسې معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې د هغې ډېر لوی فضیلت ثابتوي په نورو انبیاو باندې او دا ثابتوي چې دا آخري نبی دی. صحیح. کوم چې الله پاک د ټولې دنیا ته رالیږلی دی. بلا واقعات دي تفصیلا خو مختصر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دا انتخاب ولې وکړو چې مسجد حرام نه مسجد اقصی ته لاړو. مسجد اقصی بیت المقدس زمون خلق ورته بیت المقدس وي د دې صحیح تلفظ دی بیت المقدس. مقدس معنی خو واضحه ده. مقدس معنی مقدس معنی هم دغه مقدس دی کنه. بیت المقدس خو عربي کې د دې صحیح پروننسیشن چې کوم دی هغه بیت المقدس دی. تاسو ټول سورسز وګورئ موږ مقدس ته نه جوړ کړی دی. صحیح. دا نن سبا هغه دی کوم چې د اسرائیلو په قبضه کې دی یا خدا دې طرف ته اشاره وه او الته کې یهود او نصارا د هغې تعلق دا خو د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد خو ټول دي خو هغه د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې باقي انبیا راغلي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل په اولاد کې راغی. بالکل. نو دا اشاره وه چې دا آخري نبی دی. دا به هلته کې مځي بیا هلته کې د دین به د دې دپاره مي دا نور ادیان منسوخ شو. صحیح صحیح. بله خبره اشاره دا وه چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ورسولی شو هغه په یو سورلی باندې ورسولی شو او د هغې صفت څومره چې په حدیث کې راغلی دی په کار دا ده چې موږ هغې پورې ځان محدود وساتو ځکه چې د انسان فطرت دا دی چې په دې قصص کې په قصو کې موږ ځان نه پکې بله خبرې شاملو. نو موږ له په کار دا دی چې موږ هغې پورې ځان محدود وساتو. لکه اوس مثلا مثال په طور هر چا نه تپوسو کې چې یاره د یوسف علیه السلام تذکره په قرآن مجید کې شته هغه کومه زنانه چې کوشش کوو د هغې څه نومونه هر سړی به و چې د هغې نوم زلیخا و. بالکل. د زلیخې نوم چېرته لیکلی دی؟ قرآن مجید د هغې نوم نه دی اخیستی. هغه خو ورته امرات العزیز وایف اف د ګورنر د ګورنر ښځه وه د هغه نوم ضروري نه و.
دا زلیخا نوم چې راځي دا بیا د اسرائیلي روایاتو نه راشي او اسرائیلي روایات کې د زلیخا نه علاوه یو دوه نور نومونه هم شته. صحیح نو دغه رنګې دغه سورلي چې کومه ده د دې براق نوم او رسول الله اسلام چې موږ ته څومره صفت ویلې دی موږ له پکار دی چې هغې پورې سټیک شو. هغه وایي چې دا د خدشر او د خر په منځ کې یو ځناورو او د ده رفتار داسې و چې څومره د هغه نظر و هلته به د هغه قدم ته دغه قدم تا حد نظر بالکل. تاسو ډېر هم خبره وکړه. زه ډاکټر صاحب طرف ته لږ راځم. کله چې زموږ استاد محترم خبره کوله نو زما د اورېدونکو ګڼ شمېر کوم چې تعلیم یافته خلک دي په ذهن کې دا سوال ضرور پیدا کېدلو چې یاره د یو ساینسي حوالې سره د ممکنه څنګه ده به حیثیت مسلمان لکه څنګه دو ویلو ایمان وایي دي ته چې موږ د الله رب العزت په دې احکاماتو باندې په غیبو باندې یقین راوړو خو موږ کوم تعلیم چې حاصلوو په هغه کې څه نور حقایق داسې دي چې موږ په سوچ باندې مجبوروي. نو تاسو ماته بایو فزیکس په رڼا کې دا راته وایي چې دا چېرته ممکن هم ده؟ دا سوال زما د ګڼ شمېر د اورېدونکو دی. جی چې محدود حده پورې د یو څیز مطالعه کوئ تاسو ته په خپله پته ده چې څنګه دوی اوس خبره کوله نو چې دوی څومره هغه خپل موضوع ته ننوتل نو دومره دوی ته هغې پته هم وه څنګه چې د زلیخې دا ټکي دوی استعمال کوم نو چې محدود شي نو بیا به هغه سړی وایي چې دا څنګه او دشمن خو به هسې هم وایي چې دا څنګه خو چې بیا کله تاسو هغه علم ویلي سټډي هم کړي او د هغې د لټون کوئ نو بیا ښه ډېرې حوالې هم میلاویږي او انسان د مادي په شکل کې لکه میټیریل چې څنګه خلک ورته وایي څنګه چې دلته اوس موږ لګیا یو ډسکشن کوو نو هغې موږ لږ ثابتولی شو. لکه اوس تاسو زه به اول د دې ساده غوندې څیز نه ابتدا والم. ایمیل یو جمله ده تاسو اوس دې ځای نه 21,000 میل لرې نیویارک ته چاته یو ایمیل وکړئ هغه به 14 سیکنډ کې هلته لاړ شي. ما ته د یو سړي دا ووایي چې دا څنګه دې ته چا وزرې ولګولې دا څنګه نیویارک ته ورسېدو صرف 14 سیکنډ کې 1 نه 14 پورې ووایه ایمیل باندې رسېدلي هم هغه شکل کې سره د هغه تصویر هم چې کوم تاسو لیږلي نو چې یو انسان په خپله نیمګړی فاني او بالکل هېڅ قسم نه د هغه د صحت اعتبار نشته دا پته نشته چې دی به کله ژوندي کله به مري دی دا پیدا کولی شي نو خالق د کائناتونو مالک او خالق ادا نشي کولی. دا یو دویمه خبره دا ده چې ډېر دلچسپې خبرې دي چې هغه زمونږ خو وسایل هم کم دي څه د غریبۍ د ملک خبرې دي څه داسې نور خبرې دي چې ساینسي تحقیق زمونږ لږ شاته روان دی خو چې کله مغرب کې تحقیق هم وشو اوس همداغي یو ساینسدان دی چې د هغه نوم په خپل ځای کې یو ډېر مستند نوم دی آینسټاین په 1905 کې 2 نظریې پیش کړي هغه نظریې ته خو به اوس زه د پښتو معافي غواړم د سامعینو او د ناظرینو نه چې لکه د هغې نوم و تیوري اف ریلیټیویټي یو سپیشل ریلیټیویټي ده او یو جنرل ریلیټیویټي ده هغې کې هغې دا وویل چې د لایټ چې دی رڼا دا د 1,86,000 میل دی یو سیکنډ کې دغه کولی شي طی کولی شي نو هغه دا وویلې چې لکه کله چې یو څیز مادي دی خو چې هغه مادي څیز کلم د رڼا په رفتار کې شامل شو یا دې دومره سپیډ ته ورسېدو چې د رڼا رفتار حاصل کړو یعنی 1,86,000 میل فی سیکنډ. ٹھیک شو جی هلته کې د 3 څیزونه بالکل پاسبل دي ممکن دي هغه څیزونه یو چې دغه مادي حجم به زیات شي دا یو نظریه ده او دا هغه مختلف ایکسپریمنټس کې ثابت کړي دي. دویم کې چې دی هغه دی ټایم ډایلیشن وخت به پهلاو شي اوس دا خبره ښه کافي د سوچ خبره ده او دریم چې دی هغه دی سپیس کنټریکشن فاصله به دومره کمه شي چې هغه به هغه عمره نه محسوسېږي چې څومره به هغه وي. د وخت پیلاو شي څه مطلب زیات بشي کم بشي مختصر بشي وخت به پیلاو شي او فاصله به کمه شي. ٹھیک شو
د دې اوس مثال نو چې کله چې دی هغه سپیډ کې روان دي که نه نو دغه مطلب دی هغه ځای کې بس تاسو داسې وګڼئ چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مثال کے طور پر هغه د سپیډ اف لایټ کې یا د رڼا په سپیډ کې روانو نو هلته کې داسې وګڼئ چې ستاسو ګړی ودرېده صحیح ستاسو ګړی هلته ودرېده د دنیا چې کوم دا سیسټم دی دا ودرېدو او هغه به هلته نه واپس روانېږي چې کله تاسو واپس بیا خپل حالت ته راشئ اوس دې کې لږ شانتې د فزیکس ته د دنیا سوچو کې د خپلو نه سامعینو ته او دې کې به ډېر داسې خلک به وي زموږ ملګري چې هغوی به ډېر زیات په فزیکس باندې نه پوهېږي هغوی دپاره زه صرف داسې یو ساده غوندې خبره کوم چې نور روان دی تاسو ټول ته پته چې نور روان دی ځمکه هم روانه ده نو تاسو ته دا محسوسېږي چې دا ځمکه روانه ده او دا نور روان دی بالکل نه نور هم ولاړ دی سپوږمۍ موږ ته په ګنټو ولاړه ښکاري نو خو روانه ده صحیح نو چې هغه کله د دوه سیزونو یو خو د دوه سیزونو خپلو کې چې کوم تعلق دی دم دې ته هغه ریلیټیویټي د ځکه ویلي دي صحیح سپیشل ریلیټیویټي او جنرل ریلیټیویټي یو خو به د یو آبجیکټ لکه چې اوس تاسو سپیس کې روان یې تاسو خلا کې روان یې هلته اسم نشته ټیک شوه بالکل خالص خلا ده او تاسو ګاډی روان دی تاسو ته به څه پته لګي چې زه څو میله رالم تاسو چې پنډۍ ته روان یې تاسو لاهور ته روان یې تاسو کراچۍ ته روان یې د لارې نه هغه ټول سنګي میل لرې کوي او تاسو بل ملک نه راغلي تاسو ته نشته پته چې نوخال څنګه دی مردان څنګه دی نو تاسو ته به څه پته لګي زه چېرته ورسېدم بالکل دې ته وایي فریم اف ریفرنس چې په سپیس کې روان یې تاسو ته د خپل د سپیډ اندازه نه لګي او دا به ته پته لګي چې ما څه کور کړل نو چې الله تعالی دا کولی شي چې ځمکه اوس دې وخت کې تاویږي او زه نه محسوسوم چې زه تاویږم صحیح چاند تاویږي زمانه د ځمکې نه هغه تاویږي زه نه محسوسوم چې هغه زموږ نه تاویږي بیا چاند ځمکه چې ده هغه د نور نه تاویږي هغه ماته نه پته لګي نو الله تعالی دا نشي کولی چې هغه یو بنده له دومره رفتار ورکړي د آینسټاین تیوري خو دا وویل چې رکاوټ پکې صرف یو دی anything هر یو هغه څیز چې سپیډ اف لایټ ته ورسېدو هغه به دا 3 لیمټ کراس کولی شي صحیح خو دا یو ګیلاس د ګیلاس څومره دی نو دې نه یو ډېر غټ ګیلاس جوړېدی شي خو دې سپیډ اف لایټ کې او دې سپیس کولی شي او فاصله سکړاولی شي صحیح دا ډېر اهم خبر ده کوم چې ټایم زیاتولی شي ټایم ډایلیشن مطلب څه شو اوس ګوره جی هغه یهودي و ټایم ډایلیشن مطلب دا دی چې هغه بیا دا کیدی شي کنه چې هغه تالته کې ټول پیغمبران هم ښکاره شو هغه د زړې زمانې هم ښکاره شوې هغه د نوې زمانې هم ښکاره شوې ځکه د ټایم معنا بدله شوه بالکل هلته کې خو جی ډاکټر صاحب زه به تاسو نه په دې باندې تفصیل ضرور اخلم دا یو دې ځای کې زه یو خبره اخرنۍ بیا کوم چې دا خبرې دا نه چې هغه وکړل بس هغه لکیر خبرې چې دي هغه د کاڼي لکیره وه هغه دا یو لفظ ثابت کړی دی زبردست او که نوې ثابت شوي نو بیا به ایټم بم څنګه جوړېدو د هغې نه مخکې د انسان تیوري دا وه چې ماده نشي تباه کېدی هغه چې دغه چې خبره چې کومه ثابته شوه ایټم بم جوړ شو ماده تباه کېدی شي هغه بل حالت ته تللی شي E is equal to mc square نو چې کله هغه دا تیوري پیش کا او بیا هغه دا خو ارزه لکه سټیپ وایز هغه دا ثابت کړی دي دا زه اسې نه ویم ډېر زبردست تاسو ډېر ښایسته آغاز موږ ته فراهم کوو ډاکټر صاحب زه به ستاسو وضاحت دې حوالې څخه غواړم خو د کومې چې درنې خبرې دوستانو تاسو واورېدې زه غواړم چې لږ د نهت چاشني یو ځل بیا موږ ښکاره کړو پکې زه امید لرم چې د اختر خیال بساتی زه دعوت ورکوم امید اختر ته چې موږ ته د نعت پیش کی نعتیه کلام دې پیش کی پزړه مې بل دې وردا هجرانا پزړه مې بل دې وردا هجرانا ډېر مې یادېږي شاه خوبانا ډېر مې یادېږي شاه خوبانا پزړه مې بل دې اور
उड़दा हिजराना देर में यादेगी शाहे खूबाना देर में यादेगी शाहे खूबाना ज़ुल्म जलबल शो पासूरंगार हर दम में सीजी हिजर दयार ज़ुल्म जलबल शो पासूरंगार हर दम में सीजी हिजर दयार वर पसे जाड़म पाहे सोराना वर पसे जाड़म पाहे सोराना देर में यादेगी शाहे खूबाना देर में यादेगी शाहे खूबाना कब तक रहेगा ये मेरा हाल चाहिए मुझको उनका विसाल कब तक रहेगा ये मेरा हाल चाहिए मुझको उनका विसाल तड़प रहा है दिले नादाना तड़प रहा है दिले नादाना देर में यादेगी शाहे खूबाना देर में यादेगी शाहे खूबाना पजड़ में बल दे उड़दा हिजराना पजड़ में बल दे उड़दा हिजराना देर में यादेगी शाहे आना देर में यादेगी शाहे खूबाना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह प ज़िड़ में बल दे और द हिजराना देर में यादीगी शाहे खुबाना अजीजानु कल चे उम्मीद अख्तर दा कलिमात अदा कवल नो मा सोच दा कवल का वाकई मंग पढ़ की द यादगिरनी द फेज द इत्तिसाल मोहब्बत दा कैफियत पैदाशी नो द वलायत और द सलूक दा लारी सुमन आसानिश दायो मुस्तकिल महराज भी डॉक्टर मेराज साहब कल ची कुम बहस ची दो मंगता कोलाव कड़े दिन जो है मच यगा तासु मखी तलक बोझे शिदा संग मंग नौजवान तपोस मंग न कभी अर्ज दा कोलो ची डॉक्टर साहब खो द रना द रफ्तार तस्करा उकला ما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلیلا چې کوم نوم اغسته ده هغه براق او براق د دې روټ برق دی او برق ویل شي لایټ ده نو البراق دا بیا موږ تقریبا ویلی شو چې دا سوپرلیټیو ډیګري کنه یو خدا خبره شو دویمه خبره دا ده چې
هغه یو رکاوټ هم ختم شو. او جی دویمه خبره دا ده دې چې لایق اوس د قرآن مجید د الله کلام دی. تاسو خپله اوس تذکره وکړله چې بلا خلق په ویسټ کې په یورپ کې امریکا کې مسلمانېږي، نو دا د دې کلام په زور باندې مسلمانېږي ځکه چې دا معجز کلام دی، دا د الله د خالق کائنات کلام دی. لکه اوس مونږه خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ ترجیحات بالکل الټه پلټه شوي دي. مونږ اهم شی پرېښی دی او اخوا د خواسیزونو پسې روان یو، غیر اهم پسې روان یو. کوم چې د الله کلام دی نو هغه خلق دی چې هغه په دې کې څه خبره واوري په هغې تحقیق کوي، هغه زموږ خواري نه ده. هغه زمونږ خواري نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه صحیح کلامي او کوم چې صحیح د هغې صحت ثابتي هغې باندې هغې مسلمانېږي. ما په دې دغه کې به ټیچینګ کوو نو د سټوډنټانو له زه یو اساینمنټ ورکوم چې د کانسپټ آف ټایم ان د قرآن، په قرآن کې د وخت تصور څه دی. اوس ګورئ که نه دې باندې ډېر لوی او د دې واقعې سره چې موږ په دې پوه شو نو ډېر ډونګې تعلق راځي. عامې ورځې ته خو په عربۍ کې یوم وایي، یوم ورځه، دا زمونږ مطلب دی چې 12 غنټې یا 14 غنټې دا ورځ شوله. د دې اپوزټ بیا لیل دی، لیل شپې ته وایي. قرآن مجید کې دغه یوم په بل ځای کې استعمالیږي، هغې کې الله پاک فرمایي چې زما یوه ورځ ستاسو د 10,000 کالو برابر ده، ستاسو د 1000 کالو برابر ده، ساري که 1000 سنة مما تعدون. تاسو 1000 کاله زما یو ورځ. ښه بل آیت کریمه کې راځي که 50,000 سنه، تاسو 50,000 کاله زما یو ورځ. اوس په دې کې په کار دا ده خلق په دې باندې اوس کافي کار شروع دی. زموږ د ترکو یو سکالر دی په دې کار کې لګیا دی. په دې کې بیا په سپیس کې چې سړی لړ شي هلته د وخت څه تصور دی. صحیح. ښه مختلفو سیارو ته چې سړی لړ شي د دې بیا د وخت څه تصور دی. نو الله پاک خالق کائنات دی، هغه مدبر کائنات دی. نو یقینا په کار دا دی چې مونږ دا حقایق په ذهن کې راولو او مونږ له دا نه دي په کار چې یوازې په خپل عقل باندې فیصلې کوو ځکه چې زمونږ عقل کامل نه دی. د هیڅ انسان عقل کامل نه هغه ته راهنمایي د بره نه ملیږي. دې حواله باندې ما صرف لږ دا وضاحت کول غوښتم. بالکل نه ډېر اهم خبره ده چې د دې بل اړخ مونږ ته ښکاره شو. بالکل تاسو په خبرې په تسلسل کې بله خبره زه خپل ناظرینو ګاڼو کتونکو ته قدرمندو کتونکو ته ویل غواړم چې استرالیا دا په ځمکه باندې یو ملک دی او جزیره هم ده، یو ډېر لوی بر اعظم دی. لکه دومره لوی دی چې بر اعظم دی، هغه د ځمکې لاندې طرف ته دی. هغې باندې خلک زما او ستاسو په ژبه کې یا زما او ستاسو چې څومره سمج دی چې یو ګین تاسو په هوا کې واخلئ او دغه ګین هغه استرالیا دلته کې ده. هغې کې چې کوم بندیان دي نو هغې خو ځوړند دي، صحیح، د هغې خو خپې پاس دي خو سرې لاندې دي. هغې ته ولې نه پته لګي؟ تاسو چې کله استرالیا ته لاړ شئ نو تاسو ته ځان ولې نیغ پته لګي؟ تاسو دا ولې وایئ چې زه خو نیغ یم او هغې د هغې نه غورځېږي ولې نه؟ هغه لاندینۍ اوبه ولې د ځمکې نه بېلېږي؟ نو بیا دا خبرې چې کله څوک والي نو هغه د الله تعالی په قدرتونو ځان پوهیږي. بالکل عمدا ما وایي چې زمونږ علم ناقص دی، اصل کې انسان علم ناقص دی. اوس لکه دې باندې علم عقل بعضې لکه که څوک اعتراض کړي چې یاره زه دا ځکه نه منم چې دومره زر دومره لوی کار څنګه وشو. اوس الله پاک په قرآن مجید کې نور مثالونه هم ورکړي دي چې زر ډېر زر کارونه شوي دي. لکه اوس مثلا د سلیمان علیه السلام مثال ورکړی دی چې سلیمان علیه السلام تخت به چې کوم دی هغه به سیلی وړو، غدوها شهر ورواحها شهر، هغې به د میاشتې مزل په یو غنټه نیمه کې کوو. موږ به داسې وایو زه په اسانه ژبه کې د میاشتې مزل به په یو غنټه نیمه کې کوو. هغه دور کې هغه الله پاک وایي چې ما د هغه دپاره هوا مسخر کړې نو هوا به هغه اوچتو د میاشتې. ښه دویم د دې نه غټ شي هغه دا دی چې سلیمان علیه السلام واقع ده، هغه ملکه بلقیس راغله که نه، ملکه بلقیس ته د دربار ته را روانه وه. نو سلیمان علیه السلام جناتو ته وایي، جنات هم دغه مسخر وو چې یاره تاسو کې څوک شته چې د دې دا تخت راوچت کړي کرسۍ او مال یې راوړي چې دا لا راغلي نه. نو هغه یو ورته وایي چې یاره جي زه به دا راوړم، ته به د دې مجلس نه لا پاسېدلي نه یې چې ما به دا را رسولي قبل ان تقوم من مقامک. اوس ګوره که نه نو چې اوس دا مجلس کېدی شي ګنټۍ نیمه ګنټۍ یا 10 منټۍ، اوس د هغې ډسکرپشن نشته.
خو سلیمان علیه السلام ته بیا بل یو شخصیت ته هلته کې هغه ورته وایي قال الذي عنده علم من الکتاب. هغه سړی چې چا سره د کتاب علم و هغه ورته وایي انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. پلک جپک دی د سترګو رب تا سترګې به لا نه رپېدلي چې زه به دا تخت حاضر کم. فلما رآه مستقرا عنده، نو هغه بیا حاضر شو حضرت سلیمان چې ولید یعنې پلک جپک نه مې د شام او د اردن فاصله څومره ده د سبا هغې سړی د نن سبا زمانه کې میل کې نو اوس دغه څه شی ده دا هغه شی دی چې دې ته لا مونږ علم عقل نه رسي ځکه چې زمونږ عقل محدود دی. نو په کار دا دی دا د خالق کائنات کلام دی. مونږ خو به دا سپیډ میډه خو دی خو حقوق خو دا الله پاک مونږ ته ښایي چې تاسو دا اوس دغه سورلی چې څنګه دا یا په کومه طریقه چې دا راله نو زمونږ خو په دې ایمان دی چې د الله نبي مونږ ته څه وویل. البته مونږ له دا نه دي په کار چې د ځان نه پکې بیا اخوا دی خو خبرې شروع کړو لکه بعضې کتابونو کې لیکي چې یاره هغه براق ته چې کله وویلي شو چې رسول الله وسلم په پتا باندې سورلی کوي نو هغه د خوشحالۍ نه په بره شو او دومره اوچت څه چې بیا رسول الله وسلم خپرې کاپ ته نشر رسېد. داسې عجیبه عجیبه خبرې خلکو جوړې کړي د الله بندګان دي. نو د کومو خبرو حقیقت چې په قرآن مجید کې نه یا د صحیح سنت نه ثابت نه نو په کار دا ده چې موږ هغه نه کوو ځکه چې په دې ګناه کېږي ثواب نه ملوي. بالکل بل زه بالکل زه دې حوالې سره راځم د معراج په تسلسل کې زه آخري سوال مونږ لږ ساینسي کوو هغه نه وروسته بیا هغه مشاهداتو طرف ته راځم چې مونږ عام کتونکي هم په دې سلسلې کې شامل شي. د معراج په دې واقعې په آغاز کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه چاک شوې وه وهغې آب زمزم سره وینځلې وه. د مشکات شریف دا روایت دی که تاسو وایئ دا هم اسرائیلي هغه دی داسې حقیقت شته نه جي دا خو حقیقي روایت دی ځکه چې دا شته دی نورو ثابت دی. اوس شق صدر د رسول الله اسلام شوی دی دا اوس معجزه ده. اوس معجزه څه ته وایي ګوره په دې باندې لږ ځان پوه کوم. معجزه مطلب دا دی خارق العادت شی یو داسې شي چې هغه عادت نه کېږي. الله پاک اوس یو نظام جوړ کړی دی چې ته په ځمکه کې جوار وکرې نو جوار به راخېږي. دا نه چې ته جوار وکرې هلته امر وخېږي. صحیح چې غنم وکرې نو غنم به راخېږي. دا د الله پاک یو سنت دی. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. خو د دې مطلب دا نشته چې الله پاک کله وغواړي نو هغه د جوار نه غنم نشي جوړولی. صحیح تاسو پوه شئ که نه. معجزه او کرامت دې ته وایي چې عام انسان به هغه نشي کولی هغه به خارق العادت وي. البته یو بل شی په کار دی ځکه چې نن سبا زموږ په ملک کې شعبه د باز هم نن سبا ډېر زیات شوي دي. معجزه او کرامت دې ته وایي چې کرامت د الله پاک یو نیک انسان دی بني ادم دی بلا د الله پاک په زرګونو په میلیونز کې نیک انسانان دي هغوی له الله پاک هغه د وفات نه پس یا د هغه په مرګ کې عزت او بزرګي ورکوي. خو هغه غریب ته دا نه پته چې الله پاک ماله د عزت او بزرګي راکړی دی. او د هغې بیا موږ وختن فوختن شواهد هم وینو چې څو کاله پس خلق لکه یو قبر وکني هلته کې یو ژوندی بني ادم راوخېږي خوشبو تېځي. دا کرامت دی. دا دغه غریب کرامت دی خو هغه ته پته نشته چې الله پاک ماله د عزت چې شعبه د باز کوي. نو کرامت او معجزه او سحر کې فرق دا دی چې معجزه د نبي په مرضی نه دا نه چې هغه کله وغواړي نو هغه معجزه ښیي. کرامت د ولی په مرضی نه هغه ټول د هر څه د الله په مرضی. لکه اوس یعقوب علیه السلام ژوندی پیغمبر دی د هغه زوی دی ورپسې ژاړي سترګو نظر یې ورپسې لاړو خوا کې کوهي کې پروت دی خو هغه ته علم نشته چې پسې لاړ شي. ځکه چې الله کله لرې دی نه کله چې لرې دی بیا ورته اندازه ده چې اعلم ما لا تعلمون. ګوره نو دغه اوس خو یو سړی دی چې هغه ستا په مخ کې لکه بعضې خلک چې یاره جي دا د دې نه د تاله زه دا شی جوړوم دا شی جوړوم او دی په خپل طبیعت کې او اني ټایم یې کښي نو دا پوه شه چې دا بل څه چل دا بیا څه شیطاني قوتونه دي. ځکه چې معجزه او کرامت د الله د طرف نه نو شق صدر د رسول الله اسلام صحیح روایتو سره څه حکمت څه پکې ولې دا صرف مونږ ته دا وایي چې حسد بغض کینه د دې نه زړه صفا پکار دی او د دې نه زړه هله صفا کیدی چې یو سړی د الله د شریعت په لار باندې ځي. زبردست. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ځي. ډېر زبردست. ډاکټر صاحب تاسو طرف ته راځم د دې په تسلسل کې کوم خبره چې موږ ته راښکاره کېږي هغه ده چې د الله او د رسول احکاماتو باندې څوک چې سینه وینځي نو هغه به منور شي. څلور ځل شقې صدر شوي د نبي کرم صلی الله علیه وسلم هغه د ژوند مختلف مراحلو کې
زه تاسو نه ستاسو تجرباتو د مشاهداتو یو تپوس کول غواړم چې چېرته تاسو دا محسوس کړي دي چې تاسو اپریشن کوي یا بل څه کوي یو نیک سړی د هغه زړه کې او یو ګنهګار قاتل زناګار شرابي سړی وي د هغه زړه کې تاسو فرق محسوس کړي؟ بالکل په خپله هغوی چې څوک اول خو تاسو د هغه خلک والئ چې څوک شراب څکي همداغي هغه خپل تهذیب هغې ته په خپله په ښه نظر نه ګوري. صحیح. هغې موږ په یورپ کې کتلي دي چې هغې وي چې دې سکي او دې نه سکي، دې ښه دی دې ښه نه دی. یو بیا هغه زه به خپل میډیکل کې دا ووایم چې یو سړی دی هغه هېڅ قسم نه داسې څه نشې نه کوي، یو پاک صاف سړی دی هغه لکه یو ډېر د سنت رسول صلی الله علیه وسلم په مطابق خپله زندګي تېروي. د هغه یا هغه یو هېڅ قسم نه نشه نه کوي، نه هغه سګرټ څکي نه هغه شراب څکي نه هغه نور دی سلسلو کې دغه دی. د هغه بدن او چې بیا کله هغوی په خپله ویلي دي لکه چې اوس مونږ وګورو چې د یو شرابي زړه ته څومره زر د زړه اټیک کیدی شي. لکه اوس زه به بیا خبره لکه نور هم اسانه کړم. هم د انګلینډ یو کتاب دی چې په کوم باندې مونږ ډاکټران کیږو، تقریبا 8 کاله کې لیکلی شوی دی. صحیح. هغه ډاکټر چې دی هغه کم از کم هغه یو ګروپ دی، هغې کم از کم 100 ملکونو کې ګرځېدلي دي، 150 کې د خپل کتاب لیکلو لپاره. ٹھیک شو جی. صحیح. هغې 1.5 ملکونو کې د هغه کتاب تحقیق دپاره ګرځېدلي دي. هغې کې هلته یې لیکلي دي چې د زړه عرضه چا چاته کیدی شي. ٹھیک شو. نو هغې کې خو هغې نمبر 1 لیکلي دي پهله ځای کې چې د زړه عرضه به د 40 کالو نه د پاس خلکو ته کېږي. اوس تاسو راشئ یا زما اسپتال کې وګورئ یا بل هر یو اسپتال کې وګورئ، کلینیکونو کې وګورئ، اوس ځوانانو کې هم شته. نو هغه دا وخت د ده د عمر چا راکم کو دي سیستا د دې زمانې ګناهونه یا شرابو یا سګرټ یا نشه یا بل څه تعیش یا بل څه داسې څه حرکت چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم نه دی اپروف کړی یا ستایلی یا څه. نو تاسو اوس په خپله سوچ وکئ چې دې کې د روحانیت کردار شته یا نشته. نو دا خو دې کې خو بالکل څه شک نشته دی چې د زمونږ د روحاني دغه چې دی دغې باغې ښه بل خبرې ته راشو به چې څومره تحقیق نن سبا کېږي، کو هغه د زړه په بیماریانو باندې کېږي او کو هغه د معدې په بیماریانو باندې کېږي، کو هغه د چمړې په بیماریانو باندې کېږي، کو د نظر کمېدو په بیماریانو باندې کېږي، او یا دا به ووایو چې ذهني بیماریانې چې څومره دي د هغې څومره تحقیق کېږي. نو اخره کې هغې 8-9 کاله ښه ستړي شي او ښه ډېر تحقیق وکړي، ښه خرچه هم وکړي، پته ولګي چې دا ذهني تناو سره شوي دي، دا سټرس سره شوي دي، ټینشن سره شوي دي. ټینشن ولې کېږي چې کله موږ د الله او د رسول نه لرې شو. بالکل فطرت چې کله زما لاس کې دا ګلاس دی او دا مات شو او زه ویم چې دا بس دا د الله حکم و، نو زه به مطمئن شم، زه به سټرس کې نه ځم. او چې کله زم چې دا ولې مات شو الله مې یو طرف ته کوي استغفر الله، نو زه به سټرس کې ځم. نو چې سټرس کې ځم نو نن سبا چې تاسو کوم یو کتاب هم رالی د میډیکل زبردست هغه به اخره کې هم سټرس ته راځي، د احساس ندامت سړی نو دی چې دی کله ریلیکس وي او د ده مکمل ادبار په الله کې دی، دی به سټرس کې نه ځي. زبردست. قرآن مجید وایي چې مؤمن چې کوم فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اوس ګوره نو علما وایي چې د خوف تعلق د دنیا سره دی او د حزن د آخرت سره دی. اوس ګوره خوف سټرس شو که نه، نن سبا قرآن کې تاسو ګورئ که نه کوم سړي چې متقي د الله نه یریږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي نو هغه باندې الله پاک وایي چې نه به په دې باندې خوف وي په ده باندې او نه به په ده باندې حزن وي. نو نن سبا دغه ټوله دنیا په خوف کې مبتلا ده. بالکل بالکل. عزیزانو لکه څنګه چې تاسو واورېدل ګناهونه صرف داسې نه چې دا د انسان روح تباه کوي بلکې دا د انسان جسم هم تباه کوي. په دې موقع به یو ځل بیا موږ نعتیه کلام اورېدلو لپاره آصف خان صاحب ته دعوت ورکوو. آصف خان صاحب راشي موږ ته نعتیه کلام وړاندې کړي. Allah
قادر دے زما اللہ قادر دے زما اللہ غنی دے زما وکیل دے زما عادل دے زما اللہ ودود دے زما اللہ شاہد دے زما اللہ د تصوف او د طریقت په دنیا کې د ذکر ذات الهی ډېر لوی حیثیت دی. الله کومه اوښکه چې د الله او د رسول په محبت کې او د هغوی د خفګان یری له وجې نه توی شي نو په زړه کې هغه شیطاني خواهشات او په آخرت کې هغه د جهنم اور مړ کوي. ډاکټر صاحب تاسو طرف ته زه یو ځل بیا راځم. د معراج په دې واقعي کې کله چې مونږ مختلف مراحل ګورو یو مرحله دام ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ماضي او مستقبل وښودلی شو. که یو طرف ته د انبیاو امامت هغه کوي دې وخت کې تاسو نه سوال د هغوی د مشاهداتو حوالې سره دی چې نبي کوم داسې خلق وکتل چې هغو باندې څه تېرېږي او ولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج د سفر دا ډېر لویه عجوبه ده او په دې سفر کې الله پاک هغې ته مختلف مشاهدات وکړل. د هغې د مختلفو انبیاو سره ملاقاتونه په مختلفو اسمانونو کې وشو. هغه تفصیل کې به زه نه ځم. البته هغې څه ولیدل هغې کې بلا څیزونه هغې ولیدل خو یو څو اهمې خبرې به زه وکړم چې هغې ته دنیا د یو بوډۍ ښځې په شکل کې وښودلې شوه. هغې یو دا ولیده. دویم هغې ولیدل په دې سفر کې چې څه خلق دي چې هغې ګټې راخلي او ځان له په سرونه ماتي. هغې تپوس وکړو چې دا څوک دي نو جواب ورته ملو شو چې دا هغه خلق دي څوک چې خپل سر په سجده کې الله پاک ته نږدې یعنې مونځ نه کوي.
تاسو ته به علم وي چې د معراج د ټولو نه غټ تحفه هغه مونځ دی او زه به د ناظرینو او د سامعینو توجه دې طرف ته مبذول کول غواړم چې مونږه که کال کې یو پیره کینو او معراج کوو نو په دې معنی خبره نه حل کېږي. معراج فلسفه دا ده چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی ومنو ان لیټر ان سپیرټ د زړه د اخلاص نه ومنو دا تش په خلم کار نه کېږي. صحیح کله چې مونږ کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو مونږ به رسول الله هغه ګڼو. د دې مطلب دا شو که زمونږ خپل منځ کې څه تنازع راځي نو هغه قرآن مونږ ته ویلي دي فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. تاسو په هغه خپلې جګړې الله او دغه رسول ته واپس کوئ. نو که زه وایم چې یاره رسول الله زما ډېر خوښ دی او دا چل دی هغه چل دی خو چې کله خبره عمل ته راله نو زه فرض مونږ نه کوم سنت خو لا پرېږده نو هسې بیا زما خیال چې لم تقولون ما لا تفعلون داسې خلقو ته بیا منافقان وي د قرآن په اصطلاح کې. خدای پاک تاسو داسې خبرې ولې کوئ چې وایي چې هغه په عمل کې کوئ نه. نو محمد رسول الله دا ګڼل دی صلی الله علیه وسلم. معراج عظیمه تحفه ده مونځ و. د مونځ باندې زه لږ فوکس کوم ځکه چې مونځ په عباداتو کې د ټولو نه غټ حیثیت لري. الصلاة عماد الدین مونځ د دین ستن ده. څنګه چې مونږ ټینټ ودرو که نه منځ کې چې پکې کم ولاړی بانس هغې سره هغه خیمه قایموي که هغه ته لرې کړې نو بیا ټول ټینټ راوغورځېږي. دغه مثال دی د مونځ. مونځ ته ولې دومره اهمیت حاصل دی؟ په دې وجه حاصل دی چې دا د وحدت امت د ټولو نه غټه ذریعه ده. بالکل په دې ټوله دنیا کې چې بلین مسلم دي بلینز کې مسلمز دي هغه ټول په یو وخت باندې یو کعبې ته یو الله پاک په منځ کې مخې ته ودرېږي. بدقسمتۍ سره د مونځ کوم چې د وحدت امت د ټولو نه غټه ذریعه ده هغه مونږ د امت د افتراق د ټولو نه غټه ذریعه جوړه کړې ده. بالکل صحیح وایي. او زه تاسو ته یو څو حقیقتونه ویل غواړم. که مونږ واقعي معراج منو نو په کار دا ده چې مونږ د رسول الله اسلام صحیح امتیان جوړ شو. یو خو اول خبر زه دا کول غواړم چې مونږه دوه کسان یو جومات کې ولاړې درې په بل جومات کې ولاړې څلور په بل جومات کې ولاړې او داسې جوماتونه هم شته زمونږ په دې کلو کې چې د یو جومات چنه په بل کې ده. د دې اخر الله پاک ته جمع زیاته خوښي هغه په دې خوشحالي کې چې زما بندګانو کې اتفاق او اتحاد دی چې دی یو ځای دي. بالکل بل طرف ته مونږ دومره تنازعات په دې مانځه کې جوړ کړل. خبره دا ده چې مونځ کې زمونږ په وختونو باندې زمونږ جګړې دي. بل دا ده چې یو بل پسې مونږ مونځونه نه کوو. بل دا ده چې د مونځ د ټولو نه بلکې زه په مختصر دا وایم چې زمونږ پرایارټیز ترجیحات الټه پلټه شوي دي چې کوم شی ډېر اهم دی هغه مونږ پرېښی دی. یو خبره کوم بلې مې رایادېږي خلقو نه زه تپوس کوم چې د روټۍ خوراک بنیادي ادب څه دی نو دوی راته وایي چې یاره بسم الله به ووایې لاس به ووینځئ او په ناسته به کښېنئ. مونږ وایو ټول وروره دا تسلیمو خو د ټولو نه بنیادي ادب دا دی چې حلاله به خورئ. زبردست. اوس هغه شی مونږ یو طرف ته ایښی دی. اوس که ته حرامه خوري او ته یو 1000 پیرې بسم الله ووایې او 100 پیرې لاس ووینځئ نو هغه پرایورټي زمونږ مونځ کې بنیادي ادب دا دی چې ته به هغه مونځ کې کم سبق وایې د هغې په مطلب ته پوهېږي. دا نه چې ته اودس وکړې جومات کې راشې ودرېږې او بیا دروغ وایې. الله پاک سره یو واده وکړې او هلته کې بل څه لګیا ځان غرق دا خو زمونږ بالکل احساس ختم شوی دی د حالات. زه وایم که مونږ د معراج تذکره کوو زه وایم چې دا مونځ کې ډېر لوی برکات دي جي. دومره غټ ذریعه مونږه بدقسمتۍ سره د افتراق جوړه کړې ده حالانکه دا د امت د ټولو نه غټه ذریعه ده د اتحاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مونځ تحفه ورکړې شوه په معراج کې واپس کې زه لږ ځکه چې وخت مختصر دی لږ زر به ووایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې کسان ولیدل چې هغوی په قینچۍ ورسره دي خپلې جیبې او شونډې کټ کوي. تپوس وسې چې دا څوک دي و چې دا هغه خطیبان دي چې دي خلقو ته غلطې خبرې خولې غلط د اسلام او د مذهب په نوم د اسلام او د مذهب په نوم باندې. صحیح. دغه رنګې بعضې بدکارانو ښودلي شو رسول الله اسلم ته چې د هغې بد انجام و. دغه رنګې چا چې زکات نه ورکړو بعضې د هغې شکلونه وښودلي شو د هغې بد انجام و. الغرض دا ده چې معراج کې فوکس او فلسفه دا ده
چې د حقوق الله او د حقوق العباد تصور سړی له ورکوي خو کم تصور هغه تصور کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه راغلی دی. زبردست. نن سبا مونږ د حقوقو خبرې ډېرې زیاتې کوو خو ما ته دا حق نه دی حاصل چې زه ځل خپل ځان له په خپله حق ورکم ځکه چې ما کې دا استطاعت نشته او زه خپلو مجلسونو کې دا وایم چې human brain is incapable of devising law. زبردست. انساني دماغ قانون نشي جوړولی ولی یو څو کمزورۍ دي یو دوه کمزورۍ به زه صرف وایم زمونږ علم ناقص دی مونږ کې متضاد صفات دي صحیح که مونږ دوستي کو نو دشمنیم کو تربګنیم کو په دې وجه چې قانون جوړو نو ځان ته پکې ترخص وو او دا نور حقیقت ته وګورئ طاقتور سړی به همیشه د پر ځان د پر قانون جوړي علم زمونږ ناقص دی یو ژبه کې مونږ سره پی ایچ ډي په بله کې ماشومان یو په اے بي سی نه پوهېږو دا د علم نقص دی نو په دې وجه مونږ اجتهاد کولی شو اجتهاد به په هغه بیسک فریم ورک کې دننه کوو کوم چې الله او د هغه رسول مونږ له راکړي. بالکل تاسو کومه خبره چې وکړله چې موږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعلیماتو باندې عمل وکړو اصل معراج دغه دی. ډاکټر صاحب که تاسو ماته مختصر ووایئ چې مونږ تاسو خپل هم اهتمام کوئ او تاسو فیملی هم ډېره نیکه ده ماشاءالله کوم حده پورې چې ماته اندازه ده تاسو دا راته ووایئ چې دا مونځ د انسان په جسم او په روح باندې څه بنیادي اثرات مرتب کوي؟ د دې باره کې خو لکه ډېر زیات لیکل هم شوي دي بعضې لیکل داسې دي چې هغه داسې خلکو کړي دي چې هغوی دا خیال نه و چې زمونږ اشاره به بیا مونځ طرف ته لاړه شي. لکه اوس د دوی چې یو خبره ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړه چې یو ډېر اټل حقیقت دی هغه ته وایي مراقبه. هغه خپل ځان یو داسې حالت ته بوتلل دي چې یو ساعت دپاره تاسو محسوس کړئ چې زما نه ګیر چاپېره سم نشته. هغې له یورپ دا زمونږ مراقبه ده او واقعي مونځ هم داسې پکار دی. بالکل چې ته ځان حواله کړې تاسو ووایئ چې بس هغه د مجنون او د لیلا هغه کیسه ده چې هغه د هغه نه مخې ته سپی تېر شو هغه ورته چې دا خو ما نه وکتلی نو هغې کې هغې ورته اوس د یوګا نوم ورکوي. د یوګا هغې چې څومره که تاسو د یوګا کتاب راواخلئ او تاسو هغه وګورئ چې هغه په یوګا باندې وزن کمیږي په یوګا باندې بغیر دوی نه د زړه علاج کیږي په یوګا باندې بغیر دوی نه ډپریشن ټیک کیږي د یوګا باندې تاسو واپس خپل لکه مکمل صحت پوره راوستي شي او دوی به نه خورئ. نو هغه که تاسو بوکس ووایئ نو هغه خو ما خبره شوه که نه چې کومه مونځ دی نو زه خو به هغې ته دا وایم که نه چې هغې ته خو به هغه د یوګا نوم ورکوي. دغه شانتي بل الله تعالی ولې تاسو ته دا وایي چې هر یو لکه اوس هغه زمونږ خالق دی نو د کم یو سیز انوینټر چې وي موجد هغه ته پته لګي چې زه به ما د ګاډي موجد د لیپټاپ موجد د کمپیوټر موجد چې دا به څنګه چلیږي څنګه به استعمالیږي څنګه به دا مینټین ساتي نو هغه ته پته وه هغه والا بیا اودس چاردام راویستی دی. نو هغه ته پته وه چې زما د مشین چې کله دی لکه څنګه چې خلک وایي چې نوح علیه السلام 450 سال ژوندی و نو د ده له به چې زه هغه څنګه چې مکینیک ته پته وي چې زه د خپل ګاډۍ داسې څنګه وساتم چې دې ډېره موده ماته په روډ خراب نه شي. نو الله ته خو پته وه چې زه به دا بدن څنګه مینټین ساتم دی به څنګه پای دی به پایدار څنګه وي دی به په غرونو خیجي دی به په دغه خیجي دی به مختلف مشکلات حل کوي. نو دې کې دا ټول اشارې دي ماشاءالله. لکه مونځ مطلب دا دی چې دا مونځ انسان که په دې کیفیت باندې وکړي نو د روحاني او یو خبره بل هم کوم چې د امریکا یو ریسرچ کولو والا ډاکټر هغه د فزیکل هیلث د جسمانی هیلث بیسیکلی ډاکټر خو بیا فزیکل هیلث اوریدلی و نو هغه پورا مکمل په دې باندې د زړه چې کوم په زړه کې دننه لیډز ایښي وو هغې نه باقاعده پریشرز یې کتلي وو چې انسان ولاړي نو زړه لاندې دی سر پاس دی او دې چې کله وینه پمپ کوي نو د ده دې به په مشکله پمپ کوي نو سر ته به لږه په مشکله میلاویږي خپو ته به په اسانه میلاویږي ځکه چې وینه لاندې ځي چې دې کله رکو ته لاړو نو سر او زړه یو لیول کې شو نو بیا چې دې کله پمپینګ کوي نو سر ته به په اسانه میلاویږي نو بیا به هغه وخت خپو ته هم په اسانه میلاویږي بیا هغه سجدې ته چې مونږ لاړ شو نو مونږ خپې راماتې کړو یا قاعده کې نو بیا به خپو ته نه میلاویږي سر ته به ډېره میلاویږي.
نو دا هغه باقاعده کیری دی او د دې ارث هغه بیا فواید مطلب روحاني هغه جسماني دواړه صحتونه ماشاءالله دې سلسلو سره تړلې دي. عزیزانو زمونږ دا سلسله بالکل هغه اختتام طرف ته روانه ده. مونږ سره حاضرین ناست دي، هغوی نه هم څومره سوالات چې ما دونه وکړلو زه غواړم چې هغوی هم د آخري لمحاتو کې زمونږ میلمنو نه استفاده وکړي. جی زما احسان هم د افردر سره مې تعلق دی او د معراج څه اهمیت دی او دې نه موږ ته څه سبق میلاویږي؟ السلام علیکم جی، زما شیر علي نوم دی، مردان تعلق ساتم یونیورسټي کالج کې سبق وایم جی. زما دا کوېسټن دی چې دا ماه رجب کې چې کوم روزي دې څه اهمیت دی؟ دا فرض دی، سنت دی یا واجب دی؟ چې د معراج اهمیت دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت یو د ټولو نه غټ علامت دی او د دې فلسفه دا ده چې هر انسان معراج ته ال رسیدلی شي چې هغه د صاحب معراج امتی جوړ شي. زبردست ډېر اعلی. هر انسان معراج ته ال رسیدلی شي چې هغه د صاحب معراج امتی جوړ شي. دویمه خبره، تاسو د رجب د میاشتې د روزو وکړله، نو د رجب څه سپیسیفیک روزې نشته دی، هغه احادیث چې کوم وارد دي هغه اتنټیسیټي کې د هغې په صحت کې شک دی. البته یو بل شی دی هغه دا ده چې بالفرض سنت روزې دا دي چې رسول الله اسلام به د هرې میاشتې یا هره ورځ یا هره هفته کې به هغه د پیر او د زیارت روزه نیوله. نو که یو سړی داسې خپل ترتیب سره ځي نو هغه دې ونیسي، هغه دې نیسي که هغه د رجب میاشتې او که د غیر رجب میاشتې. ټیک ده که نه؟ خو د رجب ځان له داسې څه خصوصي طور نشته دی چې د رجب میاشت کې به سړی روزې نیسي. ډېر ښه خو دا وه چې موږ یو څو نور سوالات اخیستي وه، خو دا به زموږ آخري سوال وي او بیا موږ نه طرف ته ځو. جی جناب. اشفاق احمد زما نوم دی او انجینیر یونیورسټي فائنل ایئر سټوډنټ یم. زما سوال دا دی، سر موږ وایو چې دین یو مکمل ضابط حیات دی، خو موږ ته په سوسایټي کې یو ټرند په نظر راځي او هغه ټرند دا دی چې د عالم، د مفتي، د قاري زوی تعلق د مدرسې د جماعت سره دی، د سکول، کالج، یونیورسټي، پروفیسر، ډاکټرز، انجینیرز د هغوی زوی تعلق د خپل د فیلډ سره دی، د بزنسمین تعلق د خپل فیلډ سره دی، د پالیټیشن زوی هغه غواړي چې زما زوی ما پسې راشي. سر که دین مکمل ضابط حیات دی نو یو عالم خپل په څلور زامنو کې یو مدرسې ته، یو انجینیرینګ ته، یو میډیکل، یو بزنس، فاینانس، سر چې هغوی دغه ته راوځي او د دنیا ته پریکټیکلی دا دین وښیي. ځکه چې سر دین خو یوازې موږ اورو چې د جماعت او د مدرسې نوم نه لري، نو سر داسې ولې د زموږ په سوسایټي کې د سپیسیفیک ټرند ولې دی؟ صحیح، ډېر ښه سوال دی. جی ډاکټر صاحب. ډېر ښه سوال دی او جواب به لږ غونډه کې تفصیل سره ورکړو. تاسو یو خو جواب دا دی چې بدقسمتي دا ده چې موږ د صدو نه لا غفلت کې پراته یو. زه د مسلمان قوم خبره کوم، حالانکه موږ سره د ټولو نه د علم غټه ذریعه ده هغه قرآن مجید دی، د الله د نبي سنت دی. د دې نه نور خلقو فایدې واخیستې، موږ د اتي په غوږ کې ودیو. موږ تر اوسه پورې په هغه پالیسي چلیږو چې مولوي صاحب او مسټر صاحب، موږ مولوي صاحب جدا کړی دی، مسټر صاحب مو جدا کړی دی. مسټر صاحب وایي مولوي صاحب پسې نه پوهېږي او مولوي صاحب وایي چې مسټر پکې چا راوستی دی. صحیح. تر څو پورې حالانکه زمونږ دین کې قرآن تاسو وګورئ که نه چې قرآن کې د علم چې کوم تصور دی هغې کې مولوي او مسټر نشته، هغې کې د رب بنده دی. دا دین ته به اله رسي، د دنیا په لار به ورته رسي. زمونږ سلوګن دا دی بنیادي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. نو دا ممکنه نه ده چې ته دنیا پرېږدې او دین حاصل کړي. په دې وجه اوس خو الحمدلله ټرند شروع شو، دا به اله عام کېږي. زه الله ګواه کوم چې تر څو پورې موږ په قرآن او سنت باندې ان لیټر ان سپیرټ عمل نه کړي که نه، نو دا نه کېږي. ښه باقي د دې مدرسو د تاسو د یونیورسټو خبره وکړه، که د نن نه موږ 200 کاله وروسته ولاړ شو، تاسو انټرنیټ نن سبا اویلیبل دی، وګورئ مسلم ساینټسټس کوم علماء کرام چې هغې د ساینس ایجاد کړی دی، هغې خپل کتاب د الحمدلله او د بسم الله نه شروع کړي. اول حمد و ثنا وایي د الله پاک، ځکه چې هغه عالمانو، حالانکه هغې موجدانو. نن که یو سړی زمونږ یو څو ټکي انګریزي وي یا یو څو ټکي یو ځای بل سبق وي او هغه د قرآن او سنت نه ځان لرې کوي، نو هغه په غلطه دی. دغه رنګې هغه مولوي صاحب هم په غلطه دی. څوک چې وایي چې یاره دا نور پسې نه پوهېږي، ډاکټر صاحب پسې نه پوهېږي، انجینیر صاحب پسې نه پوهېږي، موږ د ټول د یو بل سهارا جوړېږو او د علم دا تصور په قرآن کې شته دی. که یو سړی د دین علم کوي خو دې ته غلطه فایده اخلي، خلق جنګي، پیسې جیب کې اچي، نو قرآن کې دغه مثال دی نه ویل غواړم چې دغه مثال د یو زناور غونته کې دا زناور ذکر دی.
او هغه باندې که تار څومره بوج واچي هیڅ فایده نشته. بالکل درست. خو کم سړی چې د الله پاک د بندگانو خدمت کوي او د الله پاک رضا یې مقصدي، نو یقینا الله پاک بدله اجر ورکوي. ډېر ښه. لکه څنګه ډاکټر صاحب وفرمایلي یقینا تاسو مراد دا دی چې موجوده تقسیم چې کم موږ ته ښکاري دا د فاسد نظام او موږ په خپله پیدا کرده دی. اسلام، قرآن، حدیث او د مسلمانانو یو اوږد تاریخ دی خبرې نه انکار کوي. عزیزانو زمونږ دا سلسله بالکل اختتام ته رسي. په اخر کې زه غواړم چې مونږ یو ماشوم راوغواړو، محمد یاسین، چې د هغه کلام باندې دا سلسله مونږ اختتامي کلمات طرف ته بوزو. سرور زیباد مالو سرور زیباد مالو سر میں پہ قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے کہ جانو دل قربان جانو دل قربان کیوں عاشقاں دی جانے مرحبا کڈا سونا نبی دا سلطان واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد و جان محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے یاد پا خل کے عظیم نشت دے مثال دد یاد پا خل کے عظیم نشت دے مثال دد زلف تار پتار لری ڈی رچت جمال دے خلق ایسا جس دنا کوئی مثلتے مثالے زلف میرے آقا دیا آیتا دا جالے کہ سونے آدھا سونا مدنی سونے آدھا سونا مدنی بول دا قرآن واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان خزوچی یوسف اولیدو گتکرے کلما خزوچی یوسف اولیدو گتکرے کلما دا کئی دلے وے سرور علما انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لے دی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پیر لیتی دل پہ چوریاں پیر لیتی دل پہ چوریاں یہ میرا ایمان ہے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مور بی بی ستن پسے اوش پہ گرزی دلا مور بی بی ستن پسے اوش پہ گرزی دلا پاک رسول مسکشلو ستنزلی دلا اما عائشہ کے ہاتھ سے جب کہ سوئی کو گئی عائشہ کے ہاتھ سے جب کہ سوئی کو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب ہے یہ سورجوں کی کان واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے شان کی دسا میں تنو مصطفیٰ دی آلدہ شان کی دسا میں تنو مصطفیٰ دی آلد
दा जिक्र इन्ना सोने आदा मुश्किलानू टालदा जिक्र इन्ना सोने आदा मुश्किलानू टालदा फातिमा हसनैन हैदर फातिमा हसनैन हैदर मुस्तफा दी जाने वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। माशाअल्लाह अजीजानो द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल हुस्न दा हगोई ژوند दे अमल दे दा हुस्न मोंग ता अल मिलावे देशी कल च मोंग द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेरियो को इताअत को मोंग सरा नास द्वाड़ा मिलमाना काबिल एहतराम द दो काफ़ी वक्त मंगवा गस्तु खुद उम्मीद लरमा चे दा वक्त मोंग टूल लपारा मुफीद डॉक्टर रियाज अहमद शाह साहब उस्ताद मुहतरम डॉक्टर मेराजुल इस्लाम जिया साहब द्वाड़ू ज़डेरा शुक्रिया अदा कोम द रजब स्पेशल सरा पदी एहसास सरा ची द रजब को मब तोहफा दा द मुंस पर शक्ल की दाश मुंग अदा को दाज मुंग पजवन की हागा अमलियत हम पैदा की कम तरफ तक डॉक्टर साहब डेर ताकीद सरा इशारा उकड़ा दा कैफियत चिकल जमुंग पजवन की पैदाशी दोस्तानो दा टूली सिलसिले द रंग ख्वन द तरंग द बहार द गुल द गुलिस्तान दा जमुंग पजात की हम पैदाशी पुरूह की हम पैदाशी हो यकीनन बहुत वतन अजीज पाकिस्तान की हम पैदाशी तुम मेरी तरफ देखो मैं तेरी तरफ देखूं मैं तेरी रहमत देखूं तू मेरा सरफ देखना ओख के दर्दे दल प्यालो के यो सतर जाना ना ओख के दर्दे दल प्यालो के यो सतर जाना ना स्वज़मा पौर दहेजर तंग यमा बेशाना स्वज़मा पौर दहेजर तंग यमा बेशाना